مونږ او تاسو چې کوم پنځه وانه وخته مونځ کوو نو د دغه فرض مونځونو نه څه سنت مخکې دي څه سنت بعد کې دي د سهار چې مونږ 2 رکعاته فرض کوو نو اول د 2 رکعاته سنت کوو د غرمې مونځ چې مونږ کوو نو د هغې نه 4 رکعاته مخکې سنت او د فرض نه پس 2 رکعاته سنت 6 رکعاته دا شو او 2 هغه 8 شو د مازدیګر خو نشته د ماښام 3 فرض نه پس 2 رکعاته سنت کوو 8 شو او د ماسخوتنې د 4 رکعاتو فرض نه پس 2 رکعاته سنت کوو دا ټوټل 12 رکعات جوړي دغه 12 رکعات چې څوک پابندۍ سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صابر على 16 رکعه من السنه څوک چې دغه 12 رکعات چې کوم ما ذکر کړل پابندۍ سره کوي همیشه سره کوي د سنتو بن الله له بیتا فی الجنه رب ذوالجلال په دغه لپاره د دې په بدل کې یو عالی شان محل تیار کړي او چې کله هم د آخرت پس منظر راشي او دا په خپل امتحاناتو کې کامیاب شي نو دته په خصوصي طور سره ویل کېږي چې دا هغه محل دی چې تا په دنیا کې دغه 12 رکعات سنت مؤکده پابندۍ سره کړي دا به څومره خوشحالي کې به دی وخت اوس کم دي 4 رکعات قبل الظهر ورکعتين بعدها 4 رکعات سنت د غرمې مونځ نه مخکې او 2 رکعات بعد ورکعتين بعد المغرب او 2 رکعات د ماښام مونځ نه پس ورکعتين بعد العشاء او 2 رکعات د ماسخوتن مونځ نه پس ورکعتين قبل الفجر او 2 رکعات د سحر مونځ نه مخکې دا 12 رکعات د څوک پابندۍ سره کوي په عربو کې زمونږ بعضې اساتذه کرام وخت تېر کړی دی نو هغوی چې څومره موندلي دي نو د فرض و اهتمام په هغوی کې زیات دی خو د سنتو اهتمام پکې الا ماشاءالله عموما داسې لیدلې شوي دي چې سنت نه کوي د فرض و اهتمام کوي او بعضو نه دا اورېدلي دي چې سنت خو د نبی علیه السلام عادت مبارک دی نو کور کې کول افضل دی بېشکه د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې کور کې به کول په دغه بنیاد ویلې شوي دي چې د کور نه قبرستان مه جوړوئ کور کې هم مونځ کوئ خو مراد دی نه نوافل دی سنت دی فرض مونځ دپاره د سړي دپاره حکم دا دی چې مسجد ته به راځي جماعت سره به مونځ کوي نو سنت طریقه دا ده چې د نبی علیه السلام د احادیثو په رڼا کې انسان سنت کور کې وکړي علماء لیکلي دي فتوا به دې باندې